ملګرو نن د پاکستان نیوزیلند میچ کې باران یو ځل بیا رنګ سیوا کولو ته تیار دی. د پاکستان ټیم د کرکټ ډونالډ ټرمپ دی. څه وخت کې څه هم کولی شي. مکمل انپریډکټیبل دی او دغه وجه ده چې نیوزیلند ته یریږي هم. تاسو ته به یاد وي چې تېر ځل د 400 نه سیوا هدف وخوړ د فخر زمان دوهدار بیټینګ د نیوزیلند هغه لوی هدف ډېر ورکوټی کړو. دا ځل بیا هم د پاکستان په ټیم کې دوه تبدیلیانې متوقع دي. ویل کېږي چې فخر زمان ته په اوپننګ کې چانس ورکولو لپاره تیاریانې شوي دي. ابرار احمد هم واپس پلینګ 11 کې شاملېدو ته تیار دی. د پاکستان کلاړیان د شغلي ټوپک کارتوس دي چې موږ یې بار بار ډکو او ډز پې کوو او نښه خطا کوي یا ډز لګوي، خو کله کله داسې ډز وکړي چې خلک حیران کړي. نو نن بیا هم د پاکستان د کلاړیانو دغه توقع ده چې دغه شغلي کارتوس وچلېږي او په نیوزیلند خطرناکې ډزې وکړي او خلک حیران کړي. د پاکستان په ټیم کې په دې وخت کې دوه کلاړیان دي چې هغه بالکل په پام کې دي. یو صاحبزاده فرحان چې په هغه باندې ونن بیا د پاکستان د ټیم د بیټینګ ټول انحصار وي، او دویم عثمان طارق چې په هغه باندې به د بالینګ ټول انحصار وي. خو لوی امتحان به نن د شاهین افریدي وي که ورته موقع میلاویږي، او که نه د سلمان مرزا سره پلینګ 11 مخکې ځي. نو سلمان مرزا دپاره به نن غټه روز ثابتېدی شي. خو بهرحال په ټیم کې لیګ سپینر ابرار احمد هم واپس انکېدو والا دی. د سریلنکا کولمبو دغه پیچ د سپین بالینګ دپاره بیخي سازګار دی. خو د نیوزیلند کپتان میچن سیټنر دا وایي چې موږ هم د سپین دپاره تیاري کړې ده. د پاکستان سپین جال زموږ خلاف کامیابېدی نه شي. یقینا چې نیوزیلند به هم په خپل ټیم کې نن سپینرانو باندې زیاته توجه ورکوي، خو په ټریننګ سیشن کې د سپین خلاف ډېر زیات بیټینګ کړی دی. د پاکستان په ټیم کې په دې وخت کې شپږ سپینران موجود دي. په هغې کې ریګولر سپینر محمد نواز، شاداب، ابرار احمد، عثمان طارق، سلمان علی آغا، سائم ایوب موجود دي. خو لوی امتحان د سلمان علی آغا دی چې دا د دې سپینرانو نه څه رول اخلي او په کوم وخت کې راولي. د پاکستان په ټیم کې عثمان طارق او محمد نواز ورسره سائم ایوب اټیکینګ سپینرز دي چې دا همیشه وکټ یې اخلي. خو تر اوسه پورې سلمان علی آغا د دغه کلاړیانو نه هغه رول وانه خستو کوم چې به د نورو کپتانانو اخستو. سیم ایوب بهرحال په بیټینګ کې پلاپ روان دی. دا ورلډ کپ د سیم ایوب دپاره دومره شاندار او جاندار ثابت نشو. په دې ورلډ کپ کې سیم ایوب د نیدرلینډ خلاف 24، یو اس اے خلاف 19، انډیا خلاف 6 او نمیبیا خلاف 14 رنز کړي او مکمل پلاپ روان دی. د کرکټ ماهرینو تجزیه کار دا وایي چې سیم ایوب کې ډېر زیات ټیلنټ دی، خو دا ټیلنټ به کله په کار راسي چې د انډیا خلاف هم ونه چلېدو، او که چېرته نن د نیوزیلند خلاف هم پلاپ شي نو یقینا د سیم ایوب په کیریر به ډېر لوی سوال جوړ شي. بهرحال یوازې سوال د سیم ایوب په کیریر نه جوړېږي، سلمان علي هغه په کپتانۍ هم جوړېږي او د ټیم منیجمنټ په فیصلو هم جوړېږي. خو ټیم منیجمنټ دا وایي چې سلمان علي هغه په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم 39 میچونو کې 23 میچونه ګټلي دي او 15 بېللي دي او داسې وینینګ پرسنټیج ډېر سیوا دی. خو د ټیم منیجمنټ دا خبره هېروي چې هم د سرفراز احمد په کپتانۍ کې د پاکستان ټیم مسلسل 29 میچونه ګټلي وو، 9 سیریزونه یې ګټلي وو او د ټول نه سیوا وینینګ پرسنټیج د سرفراز احمد و. خو سرفراز احمد د کپتانۍ نه دې وجه باندې لرې کړی شو چې دغه انفرادي کارکردګي متاثر کن نه وه، څرنګه چې د سلمان علي آغا انفرادي کارکردګي بالکل زیرو ده. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په T20 ورلډ کپ کې تر اوسه 24 میچونه شوي چې په هغې کې 13 نیوزیلند ګټلي او 9 میچونه پاکستان ګټلي دي. د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په 2022 کې سیمي فاینل هم لوبېدلی دی چې هغه پاکستان ګټلی او په هغه ټیم کې محمد رضوان د ټول نه ښه بیټینګ کړی، ورسره بابر اعظم. هغه ټیم چې په 2022 کې نیوزیلند ته شکست په سیمي فاینل کې ورکړی او د سیډني په مقام باندې په هغې کې اوس هم 15 کلاړیان شامل دي: شاهین افریدي، محمد نواز، شاداب خان، بابر اعظم او نسیم شاه. ګورو چې نسیم شاه ته نن چانس ورکوي که نه. خو بیګا د پاکستان ټیم هیډ کوچ مایک هیسن پریس کانفرنس کړی، هغه دا ویلي دي چې موږ کلاړیان د کنډیشن مطابق لوبو.
د بابر اعظم په حواله سره د سوال په جواب کې هغه ویلي دي چې بابر اعظم په بار ویور کې ځکه مونږ بیټینګ ته رانه چې په دغه ځای کې دغه رول ختم شوی و. نن ګورو چې په ټیم کې د بابر اعظم رول څه دی. خو هغه ځای چې په کوم ځای باندې به بابر اعظم بیټینګ ته راتللو د ون ډاون پوزیشن هغه ته کپتان سلمان علي هغه په وچ زور قبضه کړی دی. نه په خپله څه کولی شي او نه بابر ته مقابل کوي. خو ګورو به چې نن فخر زمان ټیم کې اخلي او که نه. نننی کمبینیشن به دا فیصله کوي چې د پاکستان ټیم د سیمې فاینل لوبولو قابل دی هم او که نه. تاسو هم په کمنټونو کې وایئ ایا ستاسو هم یقین دی چې پاکستان به نیوزیلینډ ته شکست ورکړي؟ خو په میچ کې د باران هم زیات امکان شته. آی سی سی په دې T20 ورلډ کپ کې سوپر 8 کې بالکل ریزرو ډی ساتلی نه ده او میچ به خامخا کیږي که 15 اورونو پورې ولې محدود نه وي. او که چېرته ټول میچ د باران نه متاثره کیږي نو بیا به دواړه ټیمونو ته یو پوینټ میلاویږي. خو غالب امکان دا دی چې په میچ کې باران کیږي، اورونه به راکمیږي او لوبه به نوره هم دلچسپ او سنسنیخیز جوړیږي. ګټي به څوک، مین اف د میچ به څوک وي؟ دا راته په کمنټونو کې تاسو ووایئ.